ګرانو کتونکو الف خان شرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه بېڅوکه خلکه د لرو پرتو سیمو نه راغلي دا یوه تورسرې دې وخت کې ورسره مور شته چې دا راغلې ده خو د پېښور نه راغلې ده او مجبوره یې را په مخه کړې ده نسته یې را په مخه کړې ده او کښاني یې څه داسې عجیبه ده چې یوه رشته وشي ناکامه شي 3 میاشتې پس دویمه رشته وشي 3 میاشتې پس د هغه مخ په کفن کې سیکي درېیمه رشته وشي نو هغه هم پرېږدي او څلورمه رشته وشي نو څلورمه رشته کې داسې کړېږي چې د مور په کور باندې خپه ناسته ده څلور رشتونه چې یوه جینۍ راتېره شوی دې ټایم کې عمر چې کم دی نو 15 کاله دی په دې 15 کاله کې دا څومره وکړېدله دا کوم درد تا محسوس کړ دا د ژوند دا قصه دا څنګه داسې برداشت یې څنګه کړ بس برداشت کولی مې نه شو خو بس د الله کار دی بس نه ړومبې واده ته خو خوشحاله وي عمر خو به دغه ټایم ډېر کم و که نه هغه وخت زه نه پوهېدم زه مور پلار د ګوډیانو نه راپاڅولې مو ډولۍ کې کېنولې زه ډېره زیاته ماشوم وم او ډېره زیاته قمقله وم زه نه پوهېدم هغه ټایم کې ما به وي دا واده به څه ته وایي نو زه د سره نه پوهېدم هغه ټایم کې ډېره زیاته وړه ماشوم وم ډېره زیاته نو خاوند سره یې څونه موده وخت تېر کړ خاوند سره مې 3-4 ورځې کور کې تېرې کړې دي په سترګو مې لیدې م بیا نه دي نو 3-4 ورځو کې د خاوند مینه درکړې بس 3-4 ورځو کې به خاوند څه مینه ښځې له ورکړي او 3-4 ورځو کې به ښځه څه مینه د خاوند ویني تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه نن هغه توان پکې و لکه څه دغه وه که نه چې ولې 3 میاشتو کې ته پرېښولې دغې خاوند ومني نو بس هغه به بس سر ورځې به کور و څه به بار و تاسو وایي چې خواجه سرا و د چا نه چې ښځه لاړه شي که نه او سړی چې سړی وي که نه او غیرتمند وي که نه نه په ښځه باندې سر ورکوي پوه شوې او اجړه چې وي نو هغه وایي زه خپل پن ګټم ښځه بیلم ښځه بیلم ښه بیا دویمه رشته وشوله دغه عدت دې تېر که نه دویمه وشوه او دویمه رشته چې مې شوه خدای شته هغې خاوند مې ډېر خیال ساتو دروغ به نه وایم هغه مې ډېر خیال ساتلی دی چې خوښ مې و د خوښې مې خیال مې ساتو نه راته خدای پاک پرې نه ښودو مړ شو رانه څنګه مړ بس بره ترۍ مرۍ یې کولو بجلی ونیو 11000 لینډ ونیو او بس بیا ډېر وخت هسپتال کې و سروز هسپتال کې پروت و د روجې په 20مه ورځ باندې وفات شو او مرګ یې ته به قیامت دی خلک وایي قیامت راځي ما وایي نن قیامت راغلی دی داسې مرګ یې و بیا دې پکې بله ونیوه او دا بل چې دی نو د سره مې ټایم تېرېدو د سره مې ډېر وخت مې سره تېر شو 3-4 میاشتو نه مې ډېر ټایم تېرېږي ورسره او هغه دی اوس دې بل چې کوم دی نو روشړلې بس دی زما د ساتنې د سره دی دی د ښځې د ساتنې د سره دی نه دومره ودونه تا ولې بیا کول بار بار چې ته پکې کړېږي بس واده بل کومه نه بس زړه مې سخا شو بس بل به څو کې بس به خور وکړي چې اته دونه ودونو نه تېره شو څلورو نه نو دا ولې پاتې کړي چې ناکامه شو یا تا ژوند څنګه تېر کړی ناکامۍ وجه څه وه دا مور خو زه خو وایم چې مور هم زیاتې کړی چې بار بار ستا دا فیصله کوي په داسې ځای کې کوي چې سړی نه پېژني بس دا دوه مې مور کړي وو دا یو مې مور کړی وو دا یو مې ماما کړی وو دا بل ما په خپله خوښه باندې کړی وو او بس اوس بس پلار کرې راولېږلم او بس دلته کې ناسته یم ما 4-5 میاشتې مې وایي چې تېرې کړې په ما پسې چا خبر مې وانغښتو زه پرېږده ما پسې چا خبر د سره وانغښتلو ستا عمر څومره دی زما 15 اوس 15 کاله ګوډیانې مې کولې چې راپیسولم واده مې پېژندم نو واده یې وشو دا 15 کاله دی اوس عمر د ګرانو کتونکو تاسو سوچ وکړئ چې دی او د 5 خویندو یو خور لوڼو ته خو ګرانه وي که او ګرانه مو ته ستا د دردونه چې کله دې وروڼه دغه کړه نو څنګه وو بس زما وروڼه ټول واړه دي او زه نه غواړم چې وایي دا دښمنۍ بیا کوي زه مې ټایم په رضا سلی ورسره ختمه کوم هغوی له خو یې درد ورکړه که نه او خو ډېر درد مې وله ورکو او پلار دې له څه ګټي زما غریب پلار دی چې زما پلار د کباړ کار کوي کباړ به څه مزدوري وي که خدای پاک ورکړه راوړي او که ور یې نه کړه بس داسې ناست یو نو زه خو یم چې مور درته رازیاتې کړې نو ما ته ته ونه وایي مور غواړي چې زه اولاد سره زیاتې وکړم
نه غواړي که نه خو بس دا زما په قسمت باندې پرته وه باقي د الله خیر کړي هسې د مور پلار څونه نیازبینه وي ښه ډېره نازبینه وم هلکان څومره ګران وي مور او پلار ته ګرانو کتونکو د مور پلار نیازبینه واده نه پېژني او دغه مور یې واده کوي لعنت پرې ویم کله هم د دې معاشرې د ښه ښځه ورته نه ویم چې دا واده نه پېژني او واده کوي انتخابي مجبوره ده غریبۍ را په مخه کړې ده دا قیسې خو ما داسې واورېده تاسو سره مې شریکه کړه خو څوک ورسره امداد کوي ګرانو کتونکو د ستاسو امداد به ټکه ټکه دې جینۍ ته رسي د 15 کالو د خو نورې د ژوند د واده نه هغه وي نفرت مې د یار په دې 4 نکاحګانو کې به دا به بل به څوک دا به ډېر وخت اخلي وخت به څنګه اخلي چې دا په خپلو خپو درېږي او دې سره امداد وشي او دې دا نستي غوسه شي نو ضرور سره مدد وکړي ډېره مننه خوشحاله